نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د خلکو د قرآن مجید خلاف خبرې شروع کړې او سپکې سپورې شروع کړې، نبی علیه السلام خفه شو چې الله دا خلک هلاکوي ولې نه؟ دا زمونږ هم طبیعت دی، یو مسلمان طبیعت داسې دا غلط خلک الله ختموي ولې نه؟ الله جل شانو فرمایلی پیغمبر ته تعدی مه کوه په دې کار کې. ولې تعدی مه کوه؟ ځکه الله جل شانو خو یو څیز د ټایم مقرر کړی دی او په هغه ټایم به هغه کار کوي، بې ټایمه خو الله جل شانو کارونه نه کوي. نبی علیه السلام ته الله وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته مه خفه کېږه په دې تعدی مه کوه دي په عذاب باندې. ولې دي له خو ما داسې کار کړی دی چې وخت مې ورله مقرر کړی دی، به هغې وخت ته دي به رسي، اشمار ته به دي رسي. زمونږ په ژبه کې وایي که نه چې یاره دې خلکو کاونټ ډاون شروع دی، اوس الله جل شانو د دې هغه زیل هغه ورو هغه پرې کوي او هغه ختموي. نو دغه وایي چې فلا تعجل علیهم، ای پیغمبر په دې د دې خلاف تعدی مه کوه، فلا تعجل تعدی مه کوه علیهم د دې خلاف، انما بېشکه نعد موږ شمارو لهم د دې دپاره عدن شمار، حساب وله کوو برابر.